السلام علیکم ګرانو کې ټولنه موږ سره کس راغلی هغه چې نوښار چوکۍ ممرې سان میوي کې اوسېدونکی دی دوی ځمکه ورکړې وه کسانو نه د کاشکاري لپاره هغوی ته قبضه وکړه 45 مرلې ځمکه د هغوی ته قبضه وکړه او هغه ځمکه کې د دوی کور وو دوی غریبانان اوس په کرایه کور باندې اوسېږي او خپل ځمکه هم ونه نه ورکوي حاضرین نه تپوس کړو د دوی څه مطالبات دي حکومت نه و دوی څه وایي د دوی څه تېر شوي دي السلام علیکم وعلیکم السلام دا ځمکه دي چې زموږ په دغه ورکړې وه زمیندارۍ لپاره نو دی په پکې ځان له فصل کرلو اب یې خوړو مونږ له اجاره هم نه راکوله هېڅ شی هم نه راکولو اوس بیا چې زموږ ضرورت راغلو مونږ دی ته وویل چې مونږ ته دا خپله ځمکه پرېږدئ دی مونږ ته وویل چې زه دا ځمکه ستاسو نه ده بد دا ستاسو ځای نه بېغم اوسه دا زموږ ده زموږ په دې کې کور مو اوس زه په کرایي باندې اوسېږم کور هم رانه قبضه کړو ځمکه هم قبضه کړه خو لکه زما په دې خلکو باندې وس نه کېږي ځکه چې دی ما له وخت په وخت دمکیانې راکوي که کله زه جرګې مشرانو ته ووایم نو د جرګې مشرانو له دی دمکیانې ورکوي دی په ډي آر سي کې ما سره کېناسته د ډي آر سي نه راوتښتېدو په جرګو کې ما سره کېناسته جرګو نه وتښتېدو یو جرګه راسره یو جرګه وکړي او هغه په نیمه کې پرېږدي راوتښتي جرګو والا چې کوم دي هغه یقیني ما ته وویل چې دی د سره جرګې ته نه کښېني او دی به دې مړ کړي دی سره به جرګې پرېږده ځکه چې ستا پې باندې وس نه کېږي او دا دي ظالمان یو جعلي شتام یې جوړ کړی چې هغه نادرام رجټ کړو هغه ټولې دنیا ورته وویل چې دا رجټ دی دا شتام نه دی بل د یو خپل تربورې دی سکه تربورې دی هغه ته یې وویل چې یاره دې شي کې مونږ سره ودرېږه لاس امداد را سره وکړه هغه ورته ویل داسې کار دی روکې چې دا ځمکه دی دا ورته پرېږده ځکه چې دا زما او ستا نه ده نه زما د نیکه ده نه زموږ او ستا یو نیکه دی خو زموږ د نیکه ځمکه نه وه نو ته ولې پردۍ ځمکه نیسې ظالمې نو اوس هغه خپل تربور سره هم لکه وړاندې خبرې ورسره نه کوي ځکه نه کوي چې هغه ورته صفا خبره وکړه نو هغه تربور یې ما ته په مخامخ وویل چې یاره دغسې کار دی وکړو نو ته اوس خپله منډه تړه برابره وښه زه ځکه نه شم کوی چې زما تربوران وي نو زه ورته څه نه شم ویلی بابا دا راته وایي تاسو په دې حوالې سره پولیس تاڼه کې کمپلین کړی پولیس تاڼه کې هم کمپلین کړی جي هغه موږ درخواست ولیکلو ایله به مو ورکړو نه به صرف دونه راوسته چې بس یو ګیټي نه وي او بیا به یې پرېښوه دا ولې دوی پیسې لګولي که څنګه څه پیسې لګولې چې پیسې ورسره شته دی د پیسو لګولو والا دي شپارس هم شته پیسې لګولو والا هم دي لکه د قبضه ګروپو خلکو ملګري ډېرې که نه نو بابا دا پولیس چې دا پولیس تاسو حفاظت لپاره دی دا پولیس تاسو له اوس محافظ حفاظت نه درکوي نو پولیس به موږ له څه حفاظت راکړي ګوره ما سره درک نه لګي پیسې را سره نشته دی که زه دی تاڼې ته لاړ شم زما وس تاڼه کې څوک نه اوري نو تاڼه د انسپکټر چې دی ډي آی جي د هغه ته لاړې تا کمپلین وکړو چې داسې کیسه مې ده او څوک زما امداد نه کوي څوک مدد نه کوي زما چې داسې مسله ساده شوې ده او څوک نه راځي مخکې نو جي هغه 107 وکړي نو چې 107 وکړي نو وایي زه به سبا به چالان کړو نو زه له چالان نه څه خبر یم چې سبا دې څه کې چالانوي لکه صحیح رپورټ خو نه وي که نه بس خالي 107 رپورټ یې 107 باندې خو دی څه پروا نشته دی خو بس کور یو کور نه لاړ شي هلته کې بس عدالت ته لاړ شي بس هلته خالي به دستخط وکړي واپس راځي نو عدالت تاسو تللی دی له عدالت ته مونږ جیب نه یو تللی مونږ صرف دې دغه ته لاړو ډي آر سي ته لاړو دا جرګې پې باندې وکړې خو نه جرګې ته کښېني نه ډي آر سي ته کښېني بس دکه یو 107 ضمانت دی پته نه لګي چې کړی او که نه پیدا نه وخت کې لکه ما پې باندې ډېر درخواستونه کړي دي خو دی صرف یو دغه له تللي خو لکه یې خپله بدماشي په خپل ځای باندې کوي او دا راته وایي دی قانون مني که نه لکه چې عدالت راغواړي یا داسې جرګې ته تاسو راغواړئ نو دی راځي که نه دی نه راځي دی ځکه نه راځي چې وایي چې مونږ له جرګې له څوک رالېږئ ما او جرګې والا ته ووایي چې ما له مه راځئ زه دی سره فیصلې ته نه کښېنم ځکه چې دا ځمکه به دی بل له ورکړي ایسیچو صاحب ورته ووایي چې دی سره جرګې ته سبا کښېنه دی ورته په جواب کې ووایي چې جرګې والا خو دا ځمکه دی له ورکوي نو ما ته بیا څه پاتې کېږي نو ایسیچو صاحب په دغه خبره باندې بس غلی شو هغه په دې باندې اکشن وایي بله خبره هغه ونه کړه دې خبرې پاسه نو ما ایسیچو صاحب ته وویل ویې سرجي تاسو خو ډېر هوښیار خلک یو تاسو پوهېږئ په دې باندې زه نه پوهېږم ما او ده کې غل کم یو دی ته ما ته ما او ده کې غل وښیه ویې دا غل دی ایسیچو صاحب ما ته وویل دا غل دی نو چې تا ته پته ده چې دا غل دی نو ته ولې دی نه نیسې دی ونیسه که نه غل خو ونیسې که نه او نو ایسیچو صاحب داسې نه دی کړی چې راولي حوالات کې بند کړي بیا سبا عدالت ته بوځي تاسو لاړ شئ هلته خپل دافت وکړئ چې داسې مسله ساده شوې دا کار نه کوي که نه دا ایسیچو صاحب پرون لکه زه ورسره ناست وم
دغه هم راغوستي و ناست و ورسره نه هغه ورته دا خبره وکړه بداما چې تا ته کومه خبره وکړه چېرې ده ورته ووایي چې جرګې والا خو به دا ځمکه دله ورکړي نو ما ته به څه پاتې شي نو په دې خبره باندې زموږ سچو صاحب بلې پاتې شو. تاسو څه مطالبه ده؟ زموږ دا مطالبه ده چې موږ د خپل شی په حواله شي موږ سره یې پکې تاسو امداد وکړئ. موږ زموږ د وس نه خبره بار ده موږ نشو کولی موږ کمزور یو بې وسه یو نو چې تاسو موږ سره امداد وکړئ دا شی تاسو په حواله کړئ نو دا به ډېره ښه وي بهتره به وي ځکه چې زموږ د دښمنۍ وخت نشته دښمنۍ نه م یېرېږو. یو زوی مې دی هغه هم د دی د لاسه ما بار کړی چې خلکو راته وویل دا زوی د کلي نه وباسه دا له دی مرکۍ نه یې پرېږدي نو هغه ما د کلي نه بار کړو. بس اوس زه الله پاک ډیزي ته راورسولم دې کې ما سره چا شفارس نشته دی زه الله پاک ډیزي ته رارسولی یم. ښه ځي ټیک ده. ګرانو ګډونکو څنګه چې تاسو ور د مظلومانو باندې کم قسم ظلم کېږي یا جابران سخت شوي دي دې ځمکه هغه شته ته دومره شوی چې دې خپل زوی بار لېږلی چې هغه د هغه ژوند سیف وي هغه چېرته دی مړ نه کېږي نو دې سره تاسو نه اجازت غواړم. الله پام.